د رمضان مبارک میاشت تېره شوه، الله دې قبوله کړي. او دا موجوده میاشت زمونږ پښتانه د رکوټ اختر میاشت ورته وایي، او مونږ ورته عربی کې د شوال میاشت وایي. د شوال په دې میاشت کې دوه څیزونه سنت دي. یو د شوال په میاشت کې نکاح او واده دا سنت دی. زمون عام خلقو کې دا رواج دی چې د دوه اخترونو په میاشت کې به واده نه کوي او د دوه اخترونو په میاشت کې به نکاح نه کوي، او که چا هم د دوه اخترونو په میاشت کې واده کو نکاح وکړه نو بس دا نقصان به یو دا به خرابېږي. زموږ پښتنو کې دا رواج، ما دا خیال و چې دا به زموږ د پښتنو کې 200 کاله مخکنی رواج را روان، او چې سوچ مو کو احادیث مو کتل نو دا پته ولګېده چې دا د حضور پاک د زمانې نه مخکې قصه را روانه. دا جاهلیت کې رسم، جاهلیت کې دا یو رسم یو رواجو، دا اخترونو میاشت کې به واده نه کوي، شوال کې به نه کوي. د دې اصل مصدر اشاله ده او دا نقصان و یو شی ختمول او نقصانی کولو ته وایي. نه، حضور پاک رواجونه ختم کړي او دا ډېر رواجونه زمونږ ورې د دې ښځو د لاسه میدان ته راوتي. دا اکثر وایم یو د خدای او د رسول کتاب دی، یو د ښځو خپل کتاب دی. او زمونږ ښځې د نهي پر ورځ جامع چهارشنبې او د نهي جامې نیندي وي، دا سپېرئ. د جمعې پر ورځ خو بلکل ښځې جامې نیندي، او جمعې پر ورځ که جامې وینځلې نو نقصان به پیښېږي. مې زمونږ طالبان خو ټول د جمعې پر ورځ دي، چا ته نقصان پیښ نه شو. دا د ښځو رواج چې مړی وشي نو 40 ورځو پورې جامې نیندي، دا وایي تبی راځي. دا ټول ګناه ده. او چې کوم ځای کې مړی ولمبئ هغې ته بیا شمې بلۍ وي، دلته هغه د مړي روح راځي، چې کوم مړی د هغه روح دې تختې له راځي. شمې بلو چې روح ته رڼی، نو په لاره تیاره ده او دلته رڼا ده، څنګه راورسېد؟ دا ټول رواجونه دا ګناه ده. نو یو پکې د شوال په میاشت کې په دوه اخترونو کې نکاح واده دا باغوی کو. نو حضور پاک د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره نکاح د رکوټ اختر په میاشت کې وکړه، دا رواج ختم شي. او بیا حضور پاک د عائشې بیبي وادم د رکوټ اختر په میاشت په شوال کې کړی دی، چې رواج ختم شي. نو د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح یا واده که څوک کوي او په دې نیت کوي چې زم دا پیغمبر مبارک تابعداري کوم چې دا رواج ختم شي، نو دا سنت دی او دا ډېر لوی اجر او ثواب دی. بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سوی وی زمانه بختوره ښځه بله نشته، وی زه ډېره بختوره. وی خلک وایي چې په رکوټ اختر کې نکاح واده سپېره دی. وی زما نکاح واده دواړه په رکوټ اختر میاشت کې شوي دي، او زمانه وی بختوره ښځه بله کمه وه. وی زه هغه بختوره ښځه چې حضور پاک زما سینې ته ډډه والې وه او زما په سینې خوا کې غېږ کې د هغه نه ساه وتېده. وی زه هغه بختوره ښځه یم چې زما کوټه کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن شوی دی. او زه هغه بختوره ښځه یم چې آخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي. زما سینې ته یې ډډه والې وه، او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره په لاس کې مسواک. نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل. نو زه پوه شم چې مسواک ته زړه کېږي، مې د الله رسوله مسواک ته شوق کېږي. په سر مبارک یې وړخو، نه نو ما هغه راواغېسته، نو کلکو، نو ما په غاښونو کې پې چکونه ولګول، زور مې ورکړ، نرم مې که پوس مې که، نو حضور پاک له مې ورکړ. نو هغه داسې ښکلې مسواک ومږه، داسې ښکلې چې په جون کې دونه ښایسته مسواک چېته نه ومږلې. نو بیا یې ماله راکړه. نو چې راکړه نو مې دا خو د حضور پاک د لاړو مبارک لون مسواک دی. نو ما زر په خپله خوله کې ووایم
او لاړې مې تېرې کړې وې زه څونه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زما او د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړې او واده او نکاح مې په شوال کې یعنی هغه وخت کې جاهلیت زمانې هغه رواجونه بعض خلکو به دا زړه نه اخېسته چې خو دا خو دا چل کېږي دا خو دا چل کېږي او دا خو دا چل کېږي نو یو ودونه د رکوټ اختر په میاشت کې ونکاح دا سنت شو چې دغه نیت دې پکې وي ډېر لوی ثواب دی. نمبر 2 شپږ روزې په دې میاشت کې نیول دا ډېر لوی ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان روزې ونیولې د رکوټ اختر په میاشت کې شپږ روزې نورې ونیولې کان کصیام الدهر کله دا چې ولکه چې ټول عمر یې روزې نیولې دومره لوی ثواب. علماء لیکي وې 10 روزې د رمضان وي او شپږ دا شوې نو 300 نو شپږ 10 نو دا یو نیکی بدل الله په لس ورکوي نو چې شپږ 10 په لسو کې ضرب ورکړي 360 ته جوړېږي دا د میاشتې شو 360 د ټول کال ورځې دي. خیر دا خاصه علماء خپل هغه وجه ویلې ده رسول الله مبارک خبره دا سیده چې وې شپږ روزې دی ونیولې روزه رمضان نه پس لکه چې ټول عمر دې روزې نه اوس ټول عمر روزې خبره په یو روزه سره څونه نفلي روزه چې یو ونیسي نو علماء لیکي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث ته مشکات کې شته چې د نفلي یوې روزې په برکت باندې الله پاک انسان د دوزخ نه دون لري کوي لکه د ځمکې اسمان میانس کې چې څومره فاصله ده یو روزه په یو روزه دون انسان د اور نه لري کوي یو روزه دومره لکه د ځمکې اسمان میانس کې څومره فاصله نو چې ټول عمر روزې ونیسي څونه پیدا شو. یوا دویم رسول الله مبارک فرمایي وایي چې په دې حیواناتو کې یو مارغه دی قاغه وته وایي او قاغه حیات الحیوان لیکلی دی چې د دې ډېر لوی ژوند دی د دې د زرو کالو پورې ژوند شته زر کال ډېر شي نو وایي چې دا د خپل جالې نه بچي پاسي او پر شروع کی او تر مرګ پورې یو شان پروي دانې او خوراک لدا کوزه نشي نو چې دې څومره پرو نو دومره به رب العالمین د یوې روزې په برکت د جهنم نه لري. حضرت سفیان الثوری سفیان ابن سعید ثوری دوی محدث امیر المؤمنین فی الحدیث په حدیثو کې بادشاہ دی بادشاہ او د دې ټولو امام بخاری ترمذی ابو داود د دې ټولو په استادانو کې هغه خپل واقع په خپل وای په مکه مکرمه کې هغه زمانہ کې خودم را راشنو چې دا اوس کم راشته یو مسافر کس هغه سره می تعلق جوړ شو بس هغه یو ځای بم طواف هم کوم یو ځای بم ناشته کول یو ځای بم روټه خوراک کو ځای غریب سنو او سفیان ثوری خو لوی محدث ته صاحب څنګه محدث ته عبد الله ابن مبارک وی ما په خوب کې ولید عبد الله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ته د حدیث او بادشاہ وی سفیان میں په خوب کې ولید د مرګ نه پس مې الله د سره سو کړل څه حال دی وی د رسول الله مبارک او داغه د صحابه په میاس کې ناشته تاریخ والا خدای رسول او عجیبه یو امیر په خدای مهربانه کړ امیر هغه وته سفیان ثوری سے زبط تعالی روزانه یو جوړه جامې را لګم باچه دا بل جوړه دی بس روزانه به یو نه به جوړه چی هغه زمانه جوړه اسانه وي دا څه باندې ویل کې زمونږ دا یو لنګ به ور پرتوک پدې باندې یو به صدر د کمیس پدې تاو د درزي او د ټیلر د ګندلو ضرورت به پکې نو کله خلکو کمیس مچو او لنګ به عموما چاو نو هغه امیر با سفیان ثوری صاحب له په کال کې 365 315 پیته جوړې را لګلې 315 نو چې دبا یو جوړنن واچولا او سار به دویمه اچولن غلون به خیراتی چلا ورکړه طالبانو کارم پکې جوړو 315 جوړې به په کال کې چولې امیر په خدای مهربانه کړو الله په ځل کې واچي د بعد انسان په لکه خدای واچي چې د نیک سړي سره مدد وکا او کیو سره مدد
هغه سفیان ثوری وی د غیلک سره مې تعلق دوستانه وی چې ناجوړه شو غری وی مې تیمارداري وکړه علاج ملا چې هغه وخت سو خدمت مې وکړه وی ما چې الک است بیمار یو ژوند او مرګ د الله لاس کې دي څه وصیت وی چې بس وصیت مې دا دی چې زه کله مړ شم نو یو مال غسل راکړي خپل دویم دا دی چې ما دفن بکې نو ما به قبر ته هم تخکته کړي او دریم دا دی چې کله د ما د قبر نه خلک خواره شي نو ته به لږ نه ځې ته به د ما قبر ته لږ سات ناست دی ګوره ډېر ګران کار دی دا مرګ نه دی دا ډېر ګران کار دی سړی چې د مرګ په لار یو ځل ور روان شو که نه نو مخکې ډېر زیات شپولونه دي او غني دي او چا کړی ښځه بچي مال دولت هر څه پاتې دي نو وي ماله به کینې به ولې به کینې وی ماله به فرشتې راځي او ما نه به تپوس کې رب دې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به تپوس کېږي او د دین اسلام متعلق تپوس به کېږي نو چې ته راته بار ناست دی نو زما به لږ یو ګوټې انس پیدا شي چې د جوابونه به خدای پاک مهربانه شو ټیک مې ور حضرت سفیان ثوری فرمایي چې دې غریب وفات شو چې وفات شو نو ما ولا غسل ورک دا مسله یاد وساته غسل بهتر دا دی چې هر انسان له خپل بچي ورکړي یا خپل ډور ورکړي دا بهتر دی ولې زمونږ په وطن کې یو رواج دام دی چې مړی وشي نو یې ورشه پلانکي ته اواز کوي پلانکي ته اواز کوي ټول د قام قبیلې خلک راغونډ کړي هلکه دا ولې دا د واده رسه دا دې په پالنګ خېجه ویس دا څه کوئ ټول به راغونډ کړي اور پلانکي ماماجي نشته ور شام راوړ هلکه پلانکي ترور غزوې مې نشته ور شام راوړ خدای پاکه د خپل پلار عورت خلکو ته خیر د خپل پلار وجود دنیا ته خیر دا څه کوي مړی په درې کس سلام بولی کېږي بس یو کس مګي بل کس ورته وباچي او دریم کس سره مدد کوي چې ښي طرف ته او ګس طرف ته اړی راړوي سره بس خبره خلاصه نو درې کسان خپل نوسې شو ورور شو واره شو زوی شو بس هغې دې ولامبئ دی که څه د مړي لمبولو وبخیر د مړي لمبولو چل وي خلکو ته زمونږ خلک وایي ورشي استاد جیرا والی چې مړي ولامبئ استادانو باندې مړي ونه لامبوي او مولیانو زه خو خپلو طالبانو ته یم چې ګورې پام کوئ چې د مړي لمبولو لاړ نه شي نو نظام سره لمبول څه دي په ژوند کې تاله د لمبولو کوم چل دی هغه د مړي دی که نه یو شان ثواب یې دی په ژوند کې چې څنګه نو ژوند کې چل درځي په مرګ نه پس چل نه درځي لمبول څه دي د مړي مړي به په تخته باندې واچي جامې به ترې وباسي په عورت د پاسه به یو ټوکړه واچي په عورت د پاسه او بهتره دا ده چې په هغه ټوکړه د پاسه داسې لږ مالوچ خواره کړي ځکه چې ټوکړه لمده شي نو بیا دې عورت ښکاري لږ مالوچ به د پاسه واچوه د دې کونډو نه واله تر نامه پورې به یو څادر واچوه او د پاسه به لږ مالوچ کېده چې که دا لمدېږي چې وجود یې دننه نه ښکاري لوټه به راوالې په هغې به وله غلې غوندې نرمه باندې وړه او غټه استنجا بیا به کڅوړه لاس ته واچئ کڅوړه او یو کس به راته وباچئ نو به ووله ښه په اسانه استنجا وکړي په دې خېټه به نرۍ غوندې لاس وله راکاږي نرۍ بعضې وخت کې خېټه کې څه شي ووځي نو چې هغه ختم شي د هغې نه پس دي چاردام به وله خوله کې به وله پوټې غوندې اوبه واچي خوله خو نه وازېږي او په دې ګوته به یې لږ هغه د استنجا کڅوړه به لره کې بله به واچي بیا به وله پوزه کې نری غوندې ګوته ووایي بیا به وله مخ ووینځي څنګه چې بیا ښې لاس بیا ګس لاس په سر به وله مسو کې او خپې به وله لاندې ووینځي دا چاره دا شو هغې نه پس به څه وکړي 3 ځله به غسل ورکړي بهتر خو دا دی چې اوبو کې د بیرې پاڼې واچي او لږ کاپور پکې واچي خو زمونږ خلک هغه د بیرې پاڼې او کاپور اوس نه استعمالي د هغې په ځای صابون استعمالوي نو یو ځل سر به وله ووینځي صابون سر نو دوباره به پې وواچئ چې پاک شي یو ځل به په اوبه واچئ چې لون شي نو په دویم ځل کې به صابون په دریم ځل به پې خالص اوبه واچئ چې صابون دې لاړ شي دا شوه بیا به سره یو کس په ګس طرف کې نو د ښې طرف به ولې ووینځئ 3 ځله به اوبه واچئ یو ځل صابون بیا به ګس طرف ته ښي طرف ته ور واړئ نو ګس طرف به وله بیا ووینځئ بلبلان دا مړي لمبول شو دی که سري بیا به وله کفن ورکړي دا ګورې زما د بعضې خبرې ذهن ته واچوه
جرنګي بنه جوړوي په خپل مړي حیا به ولناله قسم دی ګوري بعض خلک دي مولیان نه دي خدا د مړو لمبولو بلد خلک دا مړي لمبي غاسل وته وي فقها وي چې کم هغه غاسل دی چې هغه کاروباري غاسل دی مړي لمبي د پسې مونږ مکروه دی ټیک دا مړي لمبولو کې ثواب دی مونږ خدا نه و چې پکې نشته ډېر لوی اجر دی ډېر لوی ثواب دی او چې دا هغه د لمبولو څوک نه نو شریعت وایي اسنه څوک تکره کوونکی نو ته بیا ولمباو ته ثواب دی یا زنانه دا غي زنانه غریبانه نه او په کمزوري نو خپل مور خور نشي لمبولې نو که یو دریم کړي زنانه او هغه ولمبي الله بوله اجر او ثواب ورکړي سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي غسل می ورک کفن می ولا ورک چې کفن می ولا ورک لاړو جغل خبرم ولو کنه است جنازم په حرم مبارک کې وي دفنم خلق لال رخصت شو دی قبر سره خوا کې لکې راستم در د وصیت دی ما مرګره دی مسافر دی وې دې درمیان کې د مسترګې ورلې چې سترګې ورلې هغه مسافر مرګره مړې هغه په خوب کینم او یو خشته باغ دی او یو چمن دی په هغه کې چکرې لګي ما وته وی الله سره سوکل وی سفیان بس تا ته مې سجدت نشتا زکه ته زینو زه خدای پاک نه پنه جنت ته ورسو دا کم چمن او باغ چینه دا جنت باغ او چمن وی ما دې په خوب کې د پوسو کې دا پسا عمل سدي کړي چې الله دا دونه مهرباني در سره وکړه وی ما په خپل جون کې د رکوټ اختر په میاش کې د شوال په میاش کې شپږ روزي نه دي پرې خدام همیشه نه ولې ما ته هم دقه ویل چې دا د شپږ روزو برکت ته پاغي مونږ خو نیخ پنیغه د جنت ته دی نو دا شپږ روزيونه ښه حکمت پکې څه دی حکمت پکې دا دی چې د رمضان هغه دیش کو په مونږ لازمه هغه کله خو کبه دو مونږ باندې ولې کم نه نیولې نبی ابا الله خپ کې دا وړې لوی مجرمان برانه جوړېده هغه بمخا مخانی ولې نو مونږ چې دا نیسو نو مونږ الله تدا خبر اخکار کو الله اس داغه پټ نه دی په خپل سوچ مطابق یا الله تارا باندې غدیش روزي یا یو کم دیش فرض کړی وي او مونږ اونې ول څنګه پنه د په خوشاله مله د روزي د رمضان تیر شو د په خوشاله او د خوشاله دو نه خمیداد چې شپک د خیراتي نور متصل شي کله پاره خوشاله نوم دا به منه نه وي هغه باندې خوشاله یو شپک نور لکه مثلا یو سړی تراولي مزدوري له او دا هغه د 2 بجو پورې کاری او ته چیرې 2 بجو پورې کارو که خدا مزدور غریب تنگ شي ویني ا مزدور د تسوي وې د نیم تا 2 بجو پورې سٹارټ ټیم او امید لوکو یو 2 غنټې ر لزیاتی د الله په نامه کوم کار تبا باغش اغبت باغید بدون نه خوشاله لکه په دې کې سونه خوشاله ولی امالک وې د کې اخلاص ډیر زیات دې ستړي دی بیا ما راکار کوي د قرنګ رب العالمین چې د شپږ روزيونه سي نو الله به یو ګره د ما باندې کنه ادمه چې په پوره به قرض خو به خامخه د نور په سيادتي نه نو الله په ډیر خوشاله نو ان شاء الله العزيز څومره مرګري چې بیمار نه باندې په بیماران دا شوال د شپږ روزيونه سي ها ان شاء الله او زما دا بیان دا زنانه او تورسه زنانه په عبادت کې ډېر زیاتې تکړه چې هغه مونږ سي تاسو بم ثواب شي او دا غیبم ثواب شي او دا شپږ روزي په کومه طریقه نیول بهتر دي نو زموږ بعض علما وی پر لپسېونیس لیکن راجح قول داري رسول الله صلی الله علیه وسلم د صيام داوودی صفت کړي د داوود علیه السلام روزه بسنګ وی او اور دې ته روزه وی یو ورځ به روزه و یو ورځ به کوجه بیا به یو ورځ روزه و په بل ورځ به کوجه بیا روزه بیا کوجه دا ګرانی می وجودم په مضبوطی ځکه چې ورځ کوجه شنو خوراک سړی په طاقت منشي او دا یو شان روزه ثاني او دا چې پکې وقفه کې دا لګرانی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تدیر خوخ روزه د داوود علیه السلام روزه کان یصوم یوما ویفطر یوما یورز به روزینه ولې یورز به روزنه نه ول نو بهتره دا چې دا شپک په داسې انداز ونی سي چې نن دی روزي او سبا کوجا بیا دی روزي او بیا دی کوجا داسې ونی سي ان شاء الله او که بچا د رمضان روزي پاتې قضا په پاتې نو کډیر داسې په تکلیف کې او لک خشوي نو یریږي چې څنګه مړ نشم
بیا خو قضا خدي ادي مخکې او کنه صحت بالکل برابر شوی دی نو هغه قضا خیر دی په بل میاشت کې بیا نیوي شي دا شپږ روزې دی ولې مخکې ځکه دا شپږ د شوال په بل میاشت کې هغه فضیلت نه لري دا خو د شپږ روزو متعلق خبره شوه ان شاء الله ها شپږ روزې زمونږ په دغه کې دا بابا جي د خدای پاک زمونږ وبخي هغه به داري زیاتې بیانول خلکو ته چې کوي خامخا به دا تقریر کوي نو یو ځل محمد سید عیسی ابن ملو بخي او پښتون کاکاو دا ټول وس خدای بخني دي رب العالمین دې ټولو بخي نو هغه جران دی نه اورول نو بلا را روانو نو به موت چې پلان کې دا سکه یره وی هغه د خدای روجیم نیولې دي خدای مولوی صاحب غپاتې دي اوس هغه د ګوړه کړ یا غونی نو روجي ټولې د خدای دي د بندنی عبادت به الله لکه بندل باندې او مطلب دا چې هغه په ډېر زیات په جنازو کې او په جمعو کې او په عام بیانونو کې ډېر زیات ترغیب ورکاو چې دا اونې سه نو دا خلک ټول تقریبا ورسره بلد دا شپږ روزې ان شاء الله العزیز ټول بني سیخه ان شاء الله او زنانو ته مو وایي زنانم دا شپږ روزې وکړي بل خبرم دا تاو بل د ژوند او مرګ هیڅ پته نه لګي څنګه دا مسافر مرګري وفات کېدو نو په ځل کې یو یاره وه ځکه اوس سفیان ثوري ته ماته به د قبر خوا کې کښېنې نو زړه کې د مرګ په وخت کې مرګ خو نه دی معلوم خو هر وخت کې په دې خپل زړه کې یو یاره راوستل پکار په دې خپل زړه کې یو هیبت او یو یاره راوستل پکار د دې متعلق یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مبارک د یو صحابي ته پوښتله چې ورغې نو هغه د مرګ په جاله کې وغوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کیف تجدوک ځان څنګه مونږ دی وخت څه حال دی او دا سوي وی دا الله رسوله دی وخت کې مې یو په د ګنا نه پزړه کې یاره ډیره زیاته پرته ده الله نه یریږي خوف پرې یریږي او دویم مې د الله د رحم امیدم د چې الله برا باندې رحم کوي رجا وته دا دو سيزون نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی په دې وخت کې چې د کوم انسان په ځل کې دا دو سيزون راشي یو یرا چې ما سره به الله سکه ما کې قبر دی ځان کدن دی او بیا ډېرې قصې پسې دي الله به سکه چې دا یرا راشي او دویم تمه په ځل کې راشي د الله د رحم چې کله ډېر زیات ګناهګار او زمونږ رب ډېر زیات مهربان دا دو سيزونه چې راشي بس دا د کامیابی نه خر رسول الله مبارک فرمای وایي دا کم سیز نه یریږي دا غینه به خدای بچ کی او چې کم سیز ته تمه د الله به ولاغه ورکی نو دواړه سیزونه په پړه کې ساته هم تمه د خدای دره هم یې مولانا نبی جګر صاحب د خدای پاکو بخي وی دکان کې ناستم پکور سے هغه بالا ماړه کې یو دکان کې دا میډیکل سٹور کې بناست کله به موږ ورلو سره به کېناست وی په دکان کې راغه خاص کورسه وی دې کې یو ملنګ باندې سړی راغی دا تور جامې چولې دی او سیخ دی وسره دا دې کونټه وسره سیخ وږي څنګه راغی وی هغه سیخ دې زمکه دا سره وبراو یو شلنګ یې نه راغی ما ته چې هغه بجلی ګرته مې چې خدای سړی په سب جنجال ورځي په منګه را شیرات ټک نه وای دا څه په مصیبت و رہی ده چې غټ سیخ دی وسره اوس مې کې ټک ورکو دا څه په غوسه کې بجلی ګرته مې چې خدای بلا نه اخلاص کې دا څه په جنجال وړې ده نو هغه وی بس غلو شم نو ګوره ته ټول عمر خلکو تر جنت خبرې کې جنت دی او جنت دی او جنت لبه دی او جنت لبه دی په لګو خبرو خلک جنت ته رسې اوس د قری د دوزخ نه عالم او دا سیخ مې پکې واو سمې غرغنډه کړې دی او که بیا دې وسر تش د جنت خبره کو د دوزخ دی نو دا سیخ دل په دا خېټه کې در باندې چې بابا توبه معافي دواړه وکړه قرآن شریف کې رب العالمین یو خوا د جنت ذکر کوي بل خوا د دوزخ ذکر ورپسې بل آیات کې د دوزخ ذکر کوي ورپسې د جنت ذکر کوي دواړه کوي دې کې څه فایده را چې دواړه د جنت او د دوزخ ذکر کوي دې کې دی چې د جنت خوشحالو ته اتوره او د جنت خوشاله هغه ته
زده کې ستا به جنت ته او د الله نعمتونو ته شوق پیدا شي. او خوا کې ورسره د دوزخ ذکر کوي. دا ولې دې دپاره دوزخ ذکر کوي چې ستا په زړه کې یره پیدا شي. یره بعضې خلک خوب وویني، ډېر خلک موږ ته وایي یاره چې بېګا مې یو ډېر خطرناک خوب لیدی. څنګه خطرناک؟ په خوب کې مې د محشر یعنی د حساب کتاب میدان ولید، یاره په خوب کې مې دوزخ ولید. نو یریږي غریب او رپیږي. دا خطرناک خوب نه دی. ګوره دا ښه خوب دی. په خوب کې چې د دوزخ ولید او د الله عذابونه دي ولیدل، دا ډېر ښه خوب دی. دا خدای پاک تا ته ښایي چې ته برابر شي، پړه کې د یره پیدا شي او نیکي شروع کړي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغی خپلې خور ته حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها ته ام المؤمنین وی حفصې بېګا مې یو خوب ولید ډېر خطرناک دی. ویرېږم. وی څنګه؟ وی ودوم وی دوه فرشتې راغلې او وی زه د لاسه ونیوم بویه تلم او چې څنګه بوتلم نو یو کنده د لوی کوي دی او اور پکې بلیږي دوزخ، او د دې دوزخ د دې کوي په دې سر باندې یو دوه لرګي دي، داسې خښ دي دوه لرګي. وی زه بوتلم وی ما ته هغه دوزخ خو وی ډېر یېرېدم. وی ما ته وی چې مه یېرېږه مه یېرېږه مه یېرېږه. وی ټول د دوزخ علامې راته وښولې مې ولیدلې. حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خوب بیان. دا الله رسول زما ورور داسې خوب لیدلی. عبدالله ابن عمر حضور پاک فرمایل وی عبدالله ابن عمر ښه سړی دی، انه رجل صالح. خو یو خبره ورته وکړه ارمان چې د شپې تهجد یې شروع کړل. ډېر ښه ډېر ښه سړی دی. د شپې تهجد یې شروع کړل، د شپې مونځ نو ډېر ښه دی. بس عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې تهجد پرې نه ښودل. نو تهجد خو پخپله ښه شی دی، لیکن جهنم لیدل دا څه خطرناک شی نه دی. یا په خوب کې ما پخپله یو ځل جهنم په خوب کې لیدلی و. اوږده قصه ده درته کوم. یو لوی میدان دی غټ د حساب او کې د کتاب. نو په هغه میدان کې دا دوزخ کاري نه، خو دا کنټینر تاسو به لیدئ که نه، کنټینر دا کوټه شانتې وي، دا سامان پکې دی، داسې یو کنټینر غوندې شی دی، هغې کې پټه لګېدلې ده. پټه لکه څنګه چې د ګنو په دې میل کې پټه لګېدلې، ګیرې پې ور وغورځېدې. یا تاسو د خدای پاک حج عمرې له بوځئ نو هلته کې بیا دا پټه لګېدلې سامان پې خلک ورچوي، هغه پټه سامان وړي. نو اوس هغه دا پټه ذهن کې به راځي، خو مې دوزخ ونه لیده، خو په دې کنټینر کې یو پټه ده، داسې په منډه تېزه روانه ده، او دا پټه د کنټینر په دې ویښ کې داسې تو شوې ده، هغه اخوا داسې ګلۍ غوندې راته شوې ده. او دا کنټینر دا لاره د مچو د ډمبرو جالي دی پکې ډکه ده، او فرشتې لګیا دي یو یو کس رانیسي او په دغه پټه یې ورغورځوي، او دا پټه باندې چې وره په تیزۍ پټه هلته لاړه شي، بیا داسې لاړه شي دویم اخوا دوزخ ته هلته غورځېږي دا خلک، بس رانیسي او دا مچۍ ډمبرې پې بنګېږي، او د یو یو کس رانیسي او په هغه پټه یې ورغورځوي او پټه یې دوزخ ته وړي، پټه یې ورغورځوي دوزخ ته وړي. خوا کې کانډه ما ډېره موده مخکې دا خوب لیدی، خوا کې یو کنډتار دی، او د هغې کنډتار نه پورې غاړه سوری دی د الله د عرش سوری دی، او هلته علما ناست دي، ډېر علما محدثین پکې مې ډېر ولیدل، څه اوس زما نه هېر، خو زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هم پکې ناست دی، او نور هم دي. نو ما ورمنډه کړې، مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه داسې قسمه خلک ناست، نو ما ورمنډه کړې په کنډتار کې داسې لږه لار وه، ما ورمنډه کړې، نو ما باباجي ته وې، موږ ورته باجي ګل وي، ما وې هغه پلانکي یې ورغورځو، پلانکي یې ورغورځو، پلانکي یې ورغورځو، وایي دلته ته کښېنه، بس دې کې ګوتې مه دا د الله کار، دلته کښېنه موږ سره دې ګوتې مه. نو زما وروڼو دوزخ په خوب کې لیدل یا د الله عذاب سړي په زړه کې ویرېږي، او جنت مې یو ځل لیدلی دی. مې په جنت کې پخوا په دې پېښور کې هغه ویسپا دغه نه دي هغه رکشې اوس خدا نورې دي که نه دغه والا دا تیز رفتار، دا تیز رفتار نه هغه پخوانی هغه ویسپا هغه دغه وي رکشې به وي، مې دغه رکشې دي او خلک پکې ناست دي او په هوا روانې دي، په رکشو کې خلک ناست دي په هوا روانې دي. نو الله یې تاسو مونږ جنت له بوتلی کړي، او الله یې د دوزخ نه مونږ له امان راکړي. نو دا دوه کاره سنت شو،
یو واده او نکاح د شوال په میاشت کې، او دویم کله چې نیکړي نکاح او کویدنې کړي